وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. پمخی رکوع کی د جائز قتل مسئلہ ذکر شوا چه کافر دی مرگ روا دی. اس پدی رکوع کی د ناجائز قتل مسئلہ ذکر کیگی چه یو مسلمان دی مرگ ناروا دی ہو کچا قتل کسب کیگی داغی مسئلہ ذکر کیگی. قصدن باندې د مسلمان شان نه دی چې بل مسلمان قتل کی. که په خطا باندې یو مسلمان بل مسلمان قتل کو اوس په دې قاتل باندې یو مسلمان وینځه یا غلام آزادول دي دا کفاره ده او ورسره په دې مسلمان باندې دیت ورکول دي د دې مړي وارثانو چې په خطا باندې څوک مړ کړی دي. نو دیت د سرو زرو زر روپے د سپینو زرو لس زر روپے او که اوخان ورکی نو سل اوخان به ورکی. دا چې کم سړی په خطا مړ کړی دي د دو وارثانو ته به ورکی. دا کله چې دا وارثان مسلمانانی او دا مقتول مسلمان دی او کنه یو سړی دی په خپل مسلمان دی خو وارثان یې کافران دي او په خطا دا مسلمان چا مړ کو نو بیا په دې صورت کې صرف کفاره د دیت پکې نشته. کفاره مسلمان وینځه غلام به آزاد کی خو دیت پې نشته 1000 دینار 1000 درهم یا سل اوخان. او یا که یو مسلمان یو داسې سړی مړ کو دا مقتول د داسې قوم نه دی چې د هغې سره د مسلمانانو معاهده وه نو بیا به هم د مسلمانانو په شان دیت بم ورکوي کفاره بم کوي. قاتل با کفارم ورکوي وینځه غلام مسلمان به آزاد کی او دیت بم ورکوي. او کنه یو سړی داسې و چې هغه کفاره نشي ورکولی یعنی غلام وینځه نشي آزادولی او قتل کړي په خطا نو 2 میاشتې پرله پسې روجي به یو بل سره ونیسي. لکه مثال یو سړی دی په خطا ته څوک مړ شو نو که هغې ته کفاره دیت کې سم نه اخلي خو د دې قتل کفاره په ده شته 2 میاشتې به پرله پسې روجي نیسي. زنانه به هم نیسي لکه یو زنانه د په خپل بچي باندې وروړي د په خطا ته مړ شو 2 میاشتې او پرله پسې روجي نیسي خو هغه خاص د ضرورت ورځې د بیمارۍ هغه به ترې نه جدا وي. د هغې نه علاوه به د رجوع په منځ کې وقفه نه کوي 2 میاشتې او پرله پسې روجي نیسي. او که نارینه دی هغه هم 2 میاشتې پرله پسې روجي نیسي. دا د قتل خطا مسله شو. او کنه په قصد باندې یو مسلمان نو لګي د بل مسلمان قتل کو نو په دې صورت کې د قاتل کدا بل مسلمان په قصد باندې مړ کړی وي او د مرګ ځان د پاره جایز ګڼو نو دا قاتل کافر شو. وی مرګ ما تروا دي باز اوقات کې زمونږ دا مسلمانانو خصوصا دا بیکاره پښتانه چې کله سړی مړ کوي نو بیا رسو یره مرګ راوو الکه ته داسې شیخ الحدیث چې تا ته مرګ روا شو او تا معلومه که د علم په لحاظ سره ته داسې غټ مفتی اعظم چې تا معلوم که چې مرګ روا دی پس روا دی مسلمان مرګ په څه طریقې روا کېږي ورته پته شته د سره ورته پته نه یاره وایي مرګ روانو جي به ډېر زیاتې یې کوو نو چې زیاتې یې کوو نو د هغې مرګ روا شو. دا په کور کې چې هغه پیدایشي عالم یې که نه هغه بیا دا مسله وکړي وایي مرګ راوو مرګ ولې راوو نو چې یو سړی د مسلمان مرګ ته روا وایي بغیر د ضرورت شرعي نه نو په داسې صورت کې دا سړی کافر شو. قاتل کافر شو. کافر که ښځې کړي ښځې نه خلاص شو ایمان نه خلاص شو د ښځې نه خلاص شو هر څه نه خلاص شو.
او کنه وی یاره جی بس ګناه را نشوي دا غټ ظلم می کړی دی الله دې راته معافي وکړي قتل کړي خو ځان ته ګناهګار وي د هغه مرګ روا نه ګڼي نو بیا مسلمان دی خو ګناه یې کړې ده ګوره څومره فرق دی چې قتل کړي او ځان ته مرګ روا ګڼي کافر دی او چې قتل نه کړي او ځان ته مرګ ناروا قتل کړي ځان ته مرګ ناروا وي نو مسلمان دی البته دا کار غلط دی دا غي د وجه نه ګناه کبیره کړي خو بیا مسلمان پاتې کیږي نو په دې کې دوه قسم تفسیر علما کوي یو قسم تفسیر دا کوي چې مسلمان دی او مرګ ځان ته روا ګڼي کافر دی نو جهنم خالدن فیها همیشه همیشه جهنمی دی اگر کدی د مسلمانانو په کور کې ولې نه پاتې کیږي اگر کدی منځونم کوي روجیم نسی حجونم کوي زکاتونم ور کوي خو چې مسلمان په قسم ور کړی ځان ته مرګ روا غني مسلمان نه دی کافر دی یو تفسیر علما دا کوي او دیم تفسیر دا کوي مرګ ځان ته ناروا غني او بیا په قص باندې بل مسلمان مړ کو نو په دا صورت کې جهنم خالدن فیها جهنم به همیشه نه وي بلکې جهنم به ډېر زمانه د پاروي خو بیا به الله پاک د ایمان په برکت د جهنم نه روباسي جنت کې به داخلي نو خالدن فیها دینه به وګړه زمانه مراد شي او بیا الله پاک فرمایي کله چې تاسو jihad کوئ نو په jihad کې غت تحقیق کوئ چې بے ګناه مسلمان د نه پکې شهید نشي لکه یو پیر صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غز jihad تولیکل پلار کې سړیو ګډ چيله سرولي د چې اولید کافر دي اغزر کلمه ویل چې کلمه ویل سلام واچو هغه خیال دا چې لکه د بدی د مسلمان ښکارا شمه دای به پرېګ دي صحابه کرام دې شهید کو صحابه کرام خیال دار زمونږ د یاري کلمه ویل نبی علیہ السلام تعالی پاک وحی نازل کړه نبی علیہ السلام دوی توبه وای آیا تاسو چې دادی مړکو تاسو د سینه کو لو کړی و چې د مرګ تاسو تر واقع ده تاسو سینه کتل چې مرګ چې زړه کې ایمان ستو کو نشته نو په دې باندې الله رب العالمین د آیت نازل کو او صحابه کرام ته پکې الله پاک تنبیه ورکا چې کله jihad کوي نو په jihad کې تاسو خیال کوي مسلمان شانم داري چې کلم jihad کوي نو په jihad کې دې احتیاط کوي اسره چې بی ګناه انسان ته نه قتل شي په دې باب کې د امارت اسلامي افغانستان د طالبانو ترتیب ډیر خسته ای په ډیر احتیاط کو کله به مجرم پیدام کړو داغه باره کې پوره د شریعت مسله کتل تاغي د وجه الله پاک فتح ورکړ قران او سنت ځان ته مخ تکړو ځکه الله فتح ورکړ او هغه نور زاړه غوچو خدای الله بندگان سم د ظلم بوجي وي اسیا بس بم چې سړی ګر قسم به اوه بی عزته به کولې ظلمونه به کول الله زکه دي دا وطن پاک الله دې مزید ترقی ورکړي بیا الله جل شانو د مجاهدینو فضیلت ذکر کړي چې مجاهد ته څومره مقام او مرتبه ملاويږي د ټول دنیا عام نیکان مسلمانانو ته دومره مقام او مرتبه نه ملاويږي مجاهد مسلمان او غیر مجاهد مسلمان دا برابر ندی چې کله jihad پر ځایانی چې بیا کوم سړی jihad کوي ا مسلمان دی نیکه حاصلون کړي او چې کوم jihad پر ځای نه کوي نو دا فاسق او فاجر دی د لپاره جنت په اولنې مرتبه کې نشته دی به اول جهنم ته مجاهدین ایت الله پاک فضیلت ورکړي نکه مجاهد وی او jihad فرض کفایي وی نو عام مسلمان او مجاهد دوړ د پاره جنت دی البته د مجاهد درجو چتر او کنه مجاهد وی jihad فرض عین وی او بل مسلمان jihad نه کوي نو بیا دی بل مسلمان ته ګناه ده او مجاهد ته اجر دی نو الله جل شانو فرمایي وما كان لمؤمن او ندي مناسب د یو مسلمان د پار ان يقتل مؤمنا چې دی قتل کیو مسلمان الا خطا مگر په خطا باندې ومن قتل مؤمنا خطا چې قتل کیو مسلمان په خطا فتحرير رقبه مؤمنه آزاد ول په د باندې آزاد یو
رقبا مومنا وینز یا غلام ودیت مسلمت الالی دیت چدا بس پارش آل دی مړی تا الا ان يصدقوا مگر کاغي وت دیت معاف کی فإن كان من قوم عدو لكم پس کچریوی دا مقتول دا سے قوم نه چستا سو دشمنان دی لکه کافران دی وهو مؤمن نو دا چکم سړی قتل شوی دا مسلمانو فتحرير رقبه مؤمنه نو پر قاتل باندې صرف آزاد ول در رقبی وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق او کچریوی په ما بین تاسو او د دې قوم د دې مقتول کی ميثاق وعده معاهده فدیت مسلمت للآلی وتحریر رقبت مؤمنه پس لازم دی پدی قاتل باندی سپارل د دیت اهل د دې مړی تا وتحریر رقبت مؤمنه زادول در رقبی مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين پچا چې بیان مندل د دیت د پارا رقبه مؤمنه کفاره د پارا رقبه مؤمنه فصيام شهرين متتابعين پس دی روجی انسی دو میاشتی پر لپسی توبتا من اللہ دادا اللہ پاک دا طرف نا رحمت تی توبہ دا وکان اللہ علیما حکیمو دی اللہ پاک زیادہ علم حکمت والا ذات ومن یقتل مؤمنا متعمدا چاچ قتل کو یو مسلمان پا قصبان دے فجزاؤ جہنم خالدا فیہا بدل دو ہمیشہ جہنم دی کچری مسلمان مرگی زان تروا گنو او کمرگی روان گنو نڈیر زمان جہنم دی وغضب اللہ علی پد بد اللہ غضب بی ولعنو دا اللہ لعنت بی وعدلو عذابا عظیما او اللہ پاک تیار کردی دی قاتل لپار چمرگ روا گنی لوی عذاب یا ایو الذین آمن مومنان دا ضربتم فی سبیل اللہ کلچتا سفر کی دا اللہ پرار کی جہاد کوئی فتبینون تاسو د جهاد پدی میدان کې احتیاط کوي تحقیق کوي قتل په معاملہ کې ولا تقولوا تاسو مو لمن القا چات چغوس پاری الیکم السلام تاسو د سلام او سلامتی او کلمه درته وي لست مؤمنان تاسو مو چې ته مسلمان نه تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو لټوي اسباب د ژوند د دنیا فإن الله مغانم كثيره پس پنه د الله پاک ډېر غنیمتونه دي کذالک کنتم من قبل دارنګ تاسو مخکې وي فمن الله علیکم فتبیر پس الله پاک پتا سي احسانو کې ایمان مروړو خو تحقیق کوي ان الله کان بما تعملون خبيرا بشک الله پاک تاسو په معلومات خبردار دي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون ندی برابر ناس مسلمانان بغیر د عذرنا والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم او مجاهدین چې د الله په لار کې jihad کې په خپل مال او ځان سره فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم والقاعدین درجه الله پاک فضیلت ورکړي مجاهدین ته چې په jihad او مال سره jihad کوي فعام ناس تو مسلمانانو باندې په یو درجه باندې وکلهم وعد الله الحسنى دې ټول سره الله وعده جنت کړی دا وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما او فضیلت ورکړي الله پاک مجاهدین ته په ناس تو مسلمانانو باندې لوی بدلی پلو یو بدلو سره درجات منه مغفرت و رحمه دا الله پاک د طرف نه درجه دي د دې مجاهدین لپاره مغفرت او رحمت دي وکانه الله غفور الرحیم او د الله پاک بخون کې مهربان ان الذين توفاهم الملائکه ظالمي انفسهم پمخ کې رکوع کې د جهاد ترغیب بیان شو چې جهاد هم فرض دي اوس په دې رکوع کې د هجرت ترغیب ذکر کیږي چې هجرت هم فرض وو مکی مکرمین ہجرت پا ابتداء اسلام کی فرض لیکن کل چې اسلام غلبه رالا او مکه مکرمه فتح شلا داغین بعد د هجرت اغه فرضیت ختم شو البته د جواز په مسله کې اوسم هجرت شته که یو مسلمان د خپل ضرورت دینی په بنا باندې یو وطن پرېږدي نو دا هجرت جایز دی لکه د کافرانو ملک کې ایمان وروړو د دین ته خطر ده ایمان ته خطر ده او د مسلمانانو ملک ته هجرت کې نو دا هجرت جایز دی بلکې دا عبادت دی ځ خپل دین حفاظت کول مسله دا سوا په مکه مکرمه کې څه خلک داسې چې هغه ځان ته مسلمانان وي او زندگی به د مشرکانو کافرانو سره تیرول او هجرت نکو
تر دې چې کله کافران د بدر میدان ته مقابلې ته راغلل نو بعضې ناپوهه او د نام مسلمانان هم د دې سره په دې بدر په دې میدان کې د کافرانو په صف کې ولاړو. که دې ته به ویل چې تاسو هجرت ونه کړئ موږ مستضعفین یو. ښه نو زموږ پراخه د هجرت وکړي که نه هجرت یې نه کوو. چې هجرت فرض دی هجرت کولی شي او بیا هم هجرت نه کې نو بیا مسلمان نه ستا ځای ټکانه جهنم دی. البته بعضې مسلمانان داسې چې په مکه مکرمه کې د مجبورۍ او د کمزورۍ په حالت کې لکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل ترو حضرت عباس دا غزوی حضرت عبدالله رضی الله عنه او دا غي بیبي او بعضې نور صحابه کرام چې د کافرانو د ظلمونو د وجې په مکه مکرمه کې سارو هغوی به پرې ډېر زیات ظلمونه کول د مجبورۍ تحدي په مکه کې پاتې کېدل به هرې پرېښودل نه. لکه صحابي بللی سلمه ابن هشام ولید ابن ولید ابو جندل ابن سهل دا هغه صحابه دي چې په مکه کې اوسېدل او مسلمانان کافرانو د مکې نه هجرت ته نه پرېښودل نو دا صحابه کرام د دې وعید د دې جهنم نه مستثنا دي ځکه دوی د مجبورۍ نه په مکه کې پاتې کېږي. او بیا الله پاک فرمایي چا چې هجرت وکړو د هجرت په نیت باندې کور نه ووتو نو که په لاره کې وفات هم شو دته به الله پاک د هجرت اجر ورکوي. یو صحابي دی حضرت خالد ابن حزام رضی الله عنه د خپل کور نه د حبشې په سفر باندې د هجرت د پاره ووتو. هجرت نیت یې وکړو په دې نیت باندې زما حبشې ته په لاره کې مار وخوړو او د مار د وجې نه په لاره کې وفات شو. الله پاک د آیت نازل کې د هجرت نیت کړی دی د تب الله پاک پورا اجر ورکوي. یا یو صحابي بل دی حضرت جندب ابن زمرہ رضی اللہ عنہ ډېر سخت بیمارو د قسم کو چې بیګاله شپه به زه په مکه مکرمه کې نه تیرو. بچو ته حکم وکړه چې ما د مکې نه زر تر زر وباسي. بچو په کټ کې واچو بهر روان کړي در دې چې مدینه منورې ته لا نه دي رسېدلې په مقام تنعیم کې وفات شو. مقام التنعیم دا جعرانه ده. الله دې موږ او تاسو بیا بیا حج عمرې له بوزي. اوس په غزې باندې یو جومات جوړ دی جعرانه ورته وایي مسجد الجعرانه. یو انسان مکه مکرمه کې وي او دی وایي زه بله عمره کوم نو د ده دپاره دوه میقاته نږدې دي. یو مسجد عایشه دی هغې نه هم عمره کېږي او دویم مسجد الجعرانه دی د دې نه هم عمره کېږي. دا یو میقات دی جعرانه. دې ځای ته چې دې بچو راورسو هلته وفات شو. چې وفات شو صحابه کرام افسوس وکړو کاش چې مدینه منورې ته خو رسېدلې وي چې د هجرت ثواب ورته حاصل شوی. الله پاک آیت نازل کړه د هجرت په نیت باندې د کور نه ووتو اگر که په لاره کې وفات شو هم به الله پاک د هجرت ثواب ورکوي. نو دا آیاتونه الله پاک په دې موقع باندې نازل نو فرمایي ان الذين توفاهم الملائکه بشکا کسان چې هغوی وفات کی دوی لره فرشتي د مرګ ظالمی انفسهم دی ظلم کوونکي په خپل ځان باندې قالو دوی ته ویل شي فیما کنتم تاسو په کوم دین باندې وی چې تاسو هجرت نه کولو. قالو دوی وای کنا مستضعفین فی الارض موږ یو مسلمانان لیکن کمزور یو په ځمکه کې. قالو نو دوی ته ویل شي الم تکن ارض الله دا فرشتي ورته وی الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها آیا ځمکه د الله نه فراغه چې تاسو هجرت کړی وي فاولئک مأواهم جهنم د تاسو ټکانه د خلکو ټکانه جهنم دو سات مسیر ډیر بځې د ورتلو دي. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان مگر د جهنم نه محفوظ دي مسلمانان چې حقیقت کې کمزوري دي سړي زنانا ماشومان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا دي طاقت نه لري د تدبیر او د منصبي او هدایت او د نه پیږي په لاره باندې د سفر لاره د مدینه متمعلومه نه ده. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم دا کسان چې دي قریب ده چې الله دوی ته عفو کوي وکان الله عفوا غفورا او دی الله پاک عفو کوونکی بخونکی ذات. ومن يهاجر في سبيل الله چا هجرت کو د الله پاک په لاره کې
یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا دی بمومی پزمکا کی مراغما کثیرا زید استوگن دیر وسعتا او فراخی چی ہجرتو کا اللہ پاک بمعالم دیر ورکی رسبا اللہ ورکی ومن یخرج من بیتی مہاجرا الاللہ ورسولی سوک چوتو دخپل کورن پدا سیال کچی ہجرت کو اللہ دا پارا و رسول اللہ پارا ثم يدركه الموت بیا راغی پدو باندے مرگو لکا پدا دو صحابے کرام باندے چراغی فقد وقع اجرو علی اللہ فتاقی سر راغی دد اجد واقعش اجر دد اللہ باندے وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ پاک بخون کے مہربان ذات وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ مخکې د هجرت ذکر شو او په هجرت کې عموما د سفر مسله وی الله پاک په دې رکوع کې د سفر د مانزه ارشاد فرمایي د سفر په دوران کې سلور رکعاتیز فرض کې الله پاک رخصت ورکو چې تاسو با سلور رکعاتیز فرض منځان لچ کوي نو دو رکعات وکوي د سفر په دوران کې دو رکعات منځ د سلور رکعاتیز فرض نه جوړيږي که امام مقیم یو سلور کې نو مسافر مقتدی بم سلور کې خو که امام مسافری نو دی بیا دو کوي او مقتدیان کې مسافر نه غیب سلور کوي دی سفر د منځ په مسله کې اختلاف د فقهاو دی چې آیا په سفر کې دا قصر کول دا واجب دی او کدا جائز دی سفر په دوران کې قصر کول یعنی سلور رکعاتو کې سلور رکعاتو فرض کې بدو رکعات فرض کړي امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمہ اللہ د دوی په نسبت باندې په سفر کې قصر کول واجب دي که دوه رکعات په ځای سلور کې ګناه ده سلور بنه کې دوه بکې په سفر کې امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي په سفر کې قصر کول جایز دي که د دو فرض په ځای سلور مکړل دا جایز دي لکه مثال ماسپخین سلور فرض دي او ته چې دوه نه کوم ځای په ځای سلور کوم نو دا جایز دي دا خو د فقهای کرامو اختلاف دي اصل مسله دا ابتدا د اسلام کې د منځونو فرضیت دو رکعات شوی بیا وروسته د سفر منځ په خپل حال باندې دو رکعات پاتې د اقامت په مانځ کې زیاتواله راغی نو ماسپخین د دو په ځای سلور شول مازیګر د دو په ځای سلور شول او د ماسوتن هم د دو په ځای باندې سلور شول نو په سفر کې منځ په خپل حال پاتې شو او په غزر کې د دو په ځای سلور شو او بیا چې کله د جهاد میدان وي د جهاد په میدان کې که تاسو کله منځ کوئ نو تاسو احتیاط وکړئ خپل اسلحې مږدئ یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوی کافرانو قبیله سره جهاد وکړو غالبا قبیله د غطفان و چې دې قبیله سره جهاد وکړو واپس روانو صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستړي شوي ډېر زیاتو نبی علیہ السلام او صحابه کرامو وی چې ځلک آرام وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې اونې سوري لاندې سملاست خپل تورې اونه کې ځوړند کړ صحابه کرام تلک جدا اونو لاندې سملاست چې لک دمه بو کو بیا بزو پدې کې د دې قبيله او سردار چې داغنو مدعثور غطفانی دی دعثور کافر مقبیا مندلو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس راغی
نبی علیہ السلام تورې راواخیستل او نبی علیہ السلام ته وایي چې تا به ما نه څوک بچ کړي؟ نبی علیہ السلام وفرمیل الله به مې دنه بچ کړي. جبریل علیہ السلام راغی فوراً د کافر له په سینه سوک ورکړه، شاته پرېوت، توره ترې لرې پرېوته. نبی علیہ السلام پاسې تورې راواخیسته، کافر ته وایي چې تا به ما نه اوس څوک بچ کړي؟ کافر وتی ما څوک بچ کوونکی نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کافر پرېښود، لاړ غسل وکړ، واپس راغی، کلمه راته ووایي چې ایمان نه وړم. ایمان یې راوړ، مسلمان شو. راغلی نبی علیہ السلام پسې قتل لو او واپس راړ حالت د ایمان کې. دا د نبی علیہ السلام هغه اخلاق کریمانه و چې خپل قاتل معاف کړ. او بیا الله پاک فرمایي چې تاسو کله د سفر په دوران کې د جهاد په صورت کې تاسو منځ کوي صلات الخوف، نو د هغه مانځه طریقه هم دلته ښیي، نور تفصیلي طریقه د فقه په کتابونو کې ذکر ده. نو فرمایي وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، هر کله چې تاسو سفر کوي په ځمکه کې، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نشته هیڅ ګناه په تاسو باندې، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، چې تاسو قصر وکړئ په مانځه کې. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، کچری تاسو یریږئ چې فتنه کې وو چې تاسو لره کافران. ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، بشک کافران تاسو ښکاره دشمنان دي. وإذا كنت فيهم، او هر کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې پدوی کې، فاقمت لهم الصلاة، پس ته جمع ورکړه دوی ته د مانځه، فلتقم طائفة منهم معك، پس پکار دی چې ودرېږي تا سره یوه ډله د دې صحابو د مانځه په دوران کې، ولیاخذوا اسلحتهم، او دوی د ځان سره ونیسي خپلې اسلحې د جهاد. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، هر کله چې دی یو رکعت کې او سجدې کې دی د لاړ شي شاته د دشمن مقابلې ته. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا، او را دي شي هغه بله ډله د صحابو د مجاهدینو چې هغوی لا رکعت هم نه دی کړی، فليصلوا معك، هغوی دې تا سره رکعت وکړي. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، دوی دې ونیسي ځان سره خپلې اسلحې او زرې. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم، خو هغه خلک چې کافران دي چې تاسو غافل شي د خپلو اسلحو د اسبابو د جهاد نه. فيميلون عليكم ميلة واحدة، دی به حملو کې په تاسو باندې یک بار. ولا جناح عليكم، هیڅ ګناه نشته په تاسو باندې. ان كان بكم أذى من مطر، کچری وي باران، تکلیف د باران، او کنتم مرضى، یا تاسو بیماران یې، ان تدعوا اسلحتکم، نو که تاسو کېږدئ خپلې اسلحې زیاتې، په دې ګناه نشته. وخذوا حذرکم، او تاسو بیا هم واخلئ ځان سره خپلې زرې د جهاد. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، بېشکه الله پاک تیار کړي د کافرانو دپاره عذاب رسوا کوونکي. فاذا قضیتم الصلاة، هر کله چې تاسو پوره کړئ لمونځ، فاذکروا الله قیاما وقعودا، پس تاسو چې کله فارغ شي د یاري د مانځه نه، تاسو یاد کړئ الله پاک په حالت د ولاړه کې، د ناستې کې، وعلى جنوبکم، په خپلو ډډو حالت کې. فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاة، هر کله چې تاسو د جنګ نه په امن باندې شئ، فاقیموا الصلاة، پس تاسو قایم کړئ لمونځ د خپل آداب او سنت او مستحبات او فرایض او واجبات سره په خپل وخت کې. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بشکا منشي دا فرض دی په مؤمنانو باندې په خپل وخت مقرر باندې. منځ په خپل وخت باندې ادا کول فرض دی. سحر منځ ماسپخین نه کیږي، د مازیګر منځ د ماسخوتن نه کیږي، نو دغه رنګې د ماسپخین منځ مازیګر نه کیږي، د ماښام منځ په ماسخوتن نه کیږي. هر مانځه دپاره خپل ټیم معلوم دی چې دا کم خلک وي صلاتین کو، ماسپخین مازیګر یو ځای کی، ماښام ماسخوتن یو ځای کی، نو دې منځونو کې یو کیږي او بل نه. چې دا کم مانځه ټیم وي دغه وشو، او چې دا کم ټیم نی نو ونشو. مثال به دا شي، د صلاتین والا مثال به دا شي، رمضان روژه لا راغلی نه ده او تی اوس نه شروع کی، نو د رمضان نه کیږي، نفلي کیږي. مازیګر ټیم لا راغلی نه دی او ته د ماسپخین په وخت کې د مازیګر مونځ کې، نو د ماسپخین هغه وشو، د مازیګر هغه ونه شو، ځکه د مازیګر ټیم لا نشته. ټیم د اخر نه دی، لمونځ داسې کې
ماسوتن ټیم داخل نه دي او باران په اولګي دوی راځي لکه صلاتین دنن پلندو ځان خلاصو صلاتین سکه د دین وړکوم ما خام ټیم دنو ما خام مونږ پکې کېږي نو ماسوتن خو نه کېږي چې وینه کې ځان ته ګناهګار وي او چې دواړه په یو ځای کې نو بیا وایي موږ سنت ادا کړو ګناه سکه چې الټا ځان ته ثواب والوي نو د دې په ځای خدا را چې بيخي نه کې بهتره ما خام پټیم چې د ماسوتن مون نه کېږي او دلته خلک هم خو خوشاله استاد یې صلاتین دي الکه صلاتین پکې د کم رالل صلاتین خو په حد کې کېږي بل ځای کې نه کې ته حج کې څنګه صلاتین ماسپخین مازیګر په یو وخت باندې د ماسپخین په ټیم کې د مازیګر مونږ کېږي په میدان د عرفات کې او د ماسوتن په ټیم کې د ماخام کېږي په میدان د مزدلفه کې حج کې دغه دو په یو ځای کېږي نور نه کېږي چې دلته راخلک وي صلاتین دي د ځان له دوکه ورکوي ښه ولی الله فرمایي دا مونږ د پاره خپل وخت مقرر دی چې وخت لا راغلی نه دی نو مونږ څنګه کې ولا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بشک منذ په مؤمنانو باندې فرض په خپل وخت ولا تینو فی ابتغاء القوم او تاسو سستی مکوي همت مبیل پلټولو د مشرکانو د جماعت کې ان تکونو تعلمون کچره تاسو ته تکلیف رسیږي په جهاد کې فإنهم يعلمون كما تعلمون پس یقینا دوی تم داسې تکلیف رسیږي لکه څنګه چې تاسو په جهاد کې تکلیف رسیږي وترجون من الله ما لا يرجون او تاسو امید ساتي د الله نه د ثوابونه هغه چې دوی امید نه ساتي وکانه الله عليما حکیما او دی الله پاک ذات علم والا حکمت والا ذات ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس پمخ کې رکوع کې د الله رب العالمین کمال علم بیان شو اوس په دې رکوع کې د الله رب العالمین کمال علم بیانې شان نزول د دې آیاتونو داسې دي په مدینه منوره کې او سړی وغه منافقو طعما ابن ابیرق نومو دی طعما ابن ابیرق منافق د حضرت رفاعه رضی الله عنه نه د اولو بوجه پټکړ او د اولو په دې بوجه کې زره پرته و د شپې کندرو کو چې کندرو کو نو بوجه چې یوړن د بوجه ګډ سوريو د پېښه جغلا خو مو کو ګیریګم نو دی منافق چې دا کوم زره پټکړه نو دا زره د یو يهودي سره امانت کې خودله يهودي ته وی چې سبب تانه دا زره ز اولم سحر شو حضرت رفاعه رضی الله عنه هغه وی چې د مان خو بیګا چا د اولو بوجه پټکړی دا پکې زره واغې پټکړی معلومات شو غزر دی يهودي کر پرته و د اولو بوجه د دې يهودي کور ته تللی و ظاهرا غلا وروته په يهودي باندې يهودي چې دا خو بیګا مال طعمه ابن ابيرق منافق دا بوجه راوړی دا او دا ما سره امانت نه خویدل دی صحابي حضرت رفاعه رضی الله عنه پتی طعمه ابن ابيرق باندې دا وکړه چې دا بوجه د اولو او دا زرتا پټکړی دا ظاهر دا و چې د نو پټکړی دی يهودي پټکړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیال دار هغه چې دا يهودي غل دی او دا منافق غل نه دی ظاهرا خبره دا وکړه چې دا غلا دی يهودي کړي دا منافق نه دا کړي الله پاک دا آیاتونه نازل کړ چې غل دا منافق دی يهودي نه دی پیغمبر علیہ السلام ته تنبیه ورکړه چې ستا دا خیال چې غل منافق نه دی يهودي دا خیال ستا خطا دی او دا منافقان دا خبره د دروغ ده
نو دا آیاتون الله پاک په دغه موقع باندې نازل کړل او نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې پتا باندې می فضل وکړو تا د کافرانو مرګتیا کول اغینه می اوساتلی د منافق د خبره تصدیق د کو چې تغلنی او يهودي غلني خداغینه می ته اوساتلی پتا باندې ما فضل وکړو نو د الله رب العالمین په فضل سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچو او د منافق هغه خبره دروغ شو د يهودي هغه خبره رښتیا شو غل منافق داغه نه پاغي کې بیا الله کټ کړل شو نو فرمایي دا آیاتون الله پاک په دې موقع نازل کړو ان انزلنا الیک الکتاب بالحق یقینا من نازل کړي پیغمبر اسلام ته قرآن پاک باندې لتحكم بین الناس بما راك الله د پارا دي چې ته فیصلو کې په مابین د خلکو کې پاس چې الله پاک ته خودلی دي ولا تکل للخائرین خصیما تمکیګه د جګړه کوونکو د خیانتونو د پارا جګړه کوونکو استغفر الله د الله نه بخنو غواړه ان الله كان غفورا رحيما بشک الله پاک بخون کې مهربان دي ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم او تجګړه مکوا د خیانتګرو طرفنا هغه کسان چې خیانت کوي خپل ځانونو سره ان الله لا يحب من كان خوانا نثيما بشک الله پاک من ساتي دا چا سره چې خیانت کوي ګناګاری یستغفون من الناس دي دا خپل اغلو دا خیانت پټي د خلکونه ولا يستغفون من الله او حال دا چې دي دا خیانت اغلا نه پټي د الله نه وهو معهم او حال چل دوی سره دي اذ يبيتون ما لا يرضى من القول کله چې دي مشورې کوي په هغه باندې چې الله په ناراضه کیږي وکانه الله بما يعملون محيطا او د الله پاک په عملو باندې هاته کوونکی ها انتم هؤلاء جادلتم خبردار خلق تاسو جګړه کې نه ان د دوی نه په حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې فمن يجادل الله يوم القيامه پس څوک به جګړو کې د دې منافق د طرف نه پورز د قیامت باندې ام يكون علي وکیلا یا بشیر دوی د پارا څوک مددگار او کارساز ام يعمل سوءا او يظلم نفسه او چا عمل کو د ګناه یا ظلم کو په خپل ځان باندې ثم يستغفر الله جل الله غفور رحيم باستغفار وقت الله نه الله به مومن بخون کې مهربان ومن يكسب اثما چا چوکړه لګونه فانما يكسب على نفسه فسيقين وبال د ګناه په د باندې وکانه الله عليما حكيما او د الله پاک ذات علم حکمت والا ذات ومن يكسب خطيئه او چا چوکړه لګونه او اثما ولګونه او اثما يالو يګونه ثم يرمي به بريئا بیا د اولی پدی ولی پدی ګناه باندې او پاک دامن سړی لکه دی منافق چې الزام ولګو پدی يهودي باندې فقد احتمل بهتانا واثما مبينا فتاقي صد اوچت کو یو تهمت او غټ ښکار ګنا ولولا فضل الله عليك ورحمته او کچنه فضل الله پاک او رحمت الله پاک پتا باندې پیغمبر علیہ السلام لهم طائفه منهم يدلوا خامخا قص بکړو جماعت د دې منافقانو چې تا خطا کی وما يدلون الا انفسهم دین گمراه کی مگر خپل ځانونه وما يضرونك من شيء او دي زر نشد رسول تا تدشي انزل الله عليك الكتاب لكم تعلم كما لم تكن تعلم او الله پاک نازل کړي پتا باندې کتاب قران والحکمت او علم سره د عمل وعلمك ما لم تكن تعلم او الله پاک تا ته په دا صدر کې تا ته نو مخ کې وکانه فضل الله عليك عظيما او دی فضل الله پاک پتا باندې وی لا خير في كثير من نجواهم نشتر خیر پډیرو پټو مشورو کې الا من امر بصدقه مگر پاغه مشوره کې چې حکم پاغه کې د صدقه او معروف یادنه کې او اصلاح بین الناس یا د صلح په ما بین د خلکو کې او من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله او څوک چې یو کار درځامن دی د الله پاک د پاره فسوف نؤتي اجرا عظيما فزرد چې موږ ورکو د تلوي بدلی او لوی ثوابونه ومن يشاقق الرسول د آیت کریمه د امتی مسلمات اجماع د حجتیت دلیل اهل سنة والجماعة سلور مذهب دلائل سلور منی قرآن سنت اجماع او قیاس پا یو مسئلہ باندی دا مسلمانان اتفاق دا مسلمانانو دا دیکار دا جواز دلیل شمار کی دا آیت دا دی دلیل لی
اجماع د امت دا مستقل حجت او دلیل دی. غیر مقلدین وابیان دی دلائل دو منی قرآن حدیث. اہل سنت سلور مذہبہ دلائل سلور منی قرآن سنت اجماع او قیاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ید اللہ علی الجماعہ دا اللہ پاک امداد دا جماعت سری. بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ اللہ پاک زما امت پا گمراہی باندے نجمع گئی. او کما قال نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام امت اس اتفاق کرے دا سلور مذہب پا مذہب چلی دلو کی اتفاق لری چه پا مذہب باندے با چلی گی. او یو سڑی اس راپاسی چی دا سلور مذہبون ٹول غلط تی او ٹک صرف زیما اللہ وی مسلمانان پا غلطے نجمع کی گی. او دا دی سڑی خیال دار آگئی چه مسلمانان پا غلطے روان دی ٹول پا غلطے جمع شوی دی او صرف ز اہل حدیث ٹکی ما نمانگ بد اللہ منو کدا دبا منو دی خوی صرف ز ٹکیم سلور مذہب غلط دی. او اللہ پیغمبر علیہ السلام وی زما امت او مسلمانان پا گمراہی باندے نجمع کی گی. نو کہ مسلمانان غلط او گمراہ شو نو دا اللہ دا پیغمبر خبر غلط شوا. او کہ مسلمانان او گمراہ شمار نشو نو بیاد اللہ دا پیغمبر خبر ٹک تا دوابی خبر غلط شوا. نو منگ با دا غیر مقلد دی خبر تا غلط اوائیو چی دی وی سلون مذہبون مشرکان کافران دی دا خبر دا غلط دا. دا اللہ دا پیغمبر خبر رشتہ دا چی مسلمانان سلور مذہب دا اتفاق پا تقلید باندی لری اتفاق پا مذہب باندی چلی دو باندی لری. نو کہ یو سڑیوی دا سلور والا غلط تی زٹی کم حقیقت کی دی غلط تی سلور مذہب ٹک دی. ولی غیر مقلدین خو لک خلق تی او سلور مذہب نا ٹول دنیا ڈکا دا کا عرب دی و کا عجم دی. نو دا ټول غلط نشکی دو دا جسو کوئی دی غلط دی خپل غلط دی. نو چکم سڑی دی اجماع مخالفت کئی لکہ دا سلور مذاہب و خلاف یو سڑی جن تیرئی اجماع خلاف کئی نو دا سڑی با اللہ پاک جہنم کیا چاہی. غیر مقلدین دی اخیار شی اپا دی خپل فتحو دی لگ سو چکی وابیانوی دا سلور مذہب مشرکان دی. نو کہ دا سلور مذہب مشرکان شو قرآن و سنت توی چه مشرکان ندی جکا مسلمانان دی او دی اجماع پا دی تقلید کرده. نو قرآن سنت توی ندی مشرکان او دیو مشرکان دی نو دی پخپل دا جہنم خشاک شو پخپل دا جہنم مستحق شو. نو مذاہب اربعات ٹیک دی. اللہ دی منگتا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مذہب استقامت راکی او دا کم خلق چی تقلید او مذاہب اربعات مشرکان وی اللہ پاک دی وابیانو تا ہدایتو کی. منگ دا نغوار چی وابیان دی جہنم تلاشی منگ دا نغوار چی دا دی اللہ جہنم کی واجی منگ دی دا پار دعاگانے کو چی اللہ دی تم ہدایتو کی. دا غریبانان ناپوی دی اسی خطا شوی دی خبر داد چی دی خپل خطایه باندې سوچو کی او دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مذہب باندې روان شی منگ با پیڑیر خوشحالی اللہ ردی تا ہدایتو کی. نو فرمائی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ او چاچ مخالفتو کو دا پیغمبر علیہ السلام من بعد ما تبین له الہدا پس داغینا چیدہ دا ہدایت کارشوی دی وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ او دا تابداریو کا علاوہ دلال دا مومنانو دا مسلمانانو لاری پریخو دلا وی مسلمانان ٹول غلط تی صرف زٹی کیما سلور مذہبون غلط تی صرف زہلی حدیث تی کیما لاری دا مسلمانانو پریخو دلا چرتا بزی دا سلور مذہب مسلمانان وقیدہ دا لسنہ والجماعہ وی دا غلط دا مسلمانانو مذہبون والا مسلمانان عقیدیت غلط ہوئی صرف کوئی زمانگ اہل حدیث و عقیدت ٹکتا دا مسلمانانو جماعت تے غلط ہوئی چرتا بزی نولی منگ بوالو دی ماغزی تتولا چی دے غی تروان دی ونسلہی جہنم او منگ بدی داخل کو جہنم تا سوک چی وی سلور مذہب مسلمانان غلط تی او دا مسلمانانو لار پری خودلا دی جہنم تروان شو
وساعت مسیرا او دا ډیر بد ټکانه دو ډیر بد زید ورتلو دی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.